دا د تاریخ یا د کہانی یا د کسی کتاب نه ده. اس په دغه ځای چې ابراهیم علیه السلام ته خلیل دمره قادر وویل چې بیت الله جوړ کړه. ابراهیم سره د اسماعیل علیه السلام ایز بیت الله جوړ شو، څرنګه جوړ شو قرآن کریم دغه طرف ته توجه نه کړې. په دغه ځای چې رب العالمین جل جلاله و امن واله اس هغه جز رخصي چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله مکمل کړ بدسو ګور ابراهیم علیه السلام کو ټوله زندگی دا ټوله زندگی دا یو به مثال امتحانات لري چې دنیا او خلق تر نن وخت رسو ته هرونه چې دا چې قرباني په دنیا کې څه پیش کی لکه حضرت ابراهیم جان او مال ملک وطن هر څه حتی کہ اہل و عیال بال بچہ ہر شے د اللہ په نوم باندې قربان کړي. نو دغه شی ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله مکمل کړ، د ابراهیم علیه السلام رب العالمین جل جلاله و امن واله طرف ته متوجه شو. دغه قرآن کریم چې دا وایي دغه واقعات ابراهیم علیه السلام دا دعا بیانوي دا نو دا موږ تاسو ته یو هدایت کوي چې یو سړی که څومره لوی عمل کوي دا په خپل عمل د فخر چیرې نه کوي، ځکه چې رب العالمین جل جلاله و امن واله شیان شان چې دا اډر اوچتا ادوه چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله مکمل کول نه بعد بیا دعا کوي جوړ کړه بیت الله د ګورا میزو ته سي یادن خلق کوا چې میزو ته سي جماعت جوړ کړي یا مې جماعت سي دمره چندا ورکړه یا مې دا وکړه چې باندې مې سمره فخر کوي. خو ابراهیم علیه السلام بیا خپل عاجزي بیانوي. ابراهیم علیه السلام خلی د ځون غم او د ځون فکر نه ورسره، بلکې ابراهیم علیه السلام چې د بال بچ سره محبت دا او طبيعي طور باندې هر انسان سره نه بلکې د نور سره وي د بال بچ محبت دا ډېر کوي. نو دا غره ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد د پورا هم دعا کوي، ځان دې پورا دعا کوي. ابراهیم علیه السلام په دغه ځای یو څه دا کوي چې وایي د قال ابراهیم رب جعل ګورې د میرو ته ست د دعا طریقہ شای. ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې اے رب دې مو اجعل هذا بلدا دا رب لفظ صدا ابراهیم علیه السلام د رحمان یا د رحیم یا د کریم یا د غفار یا د ستار ټول د الله نوم نه لیکل او په دې ټول نوم چې دعا د پر ابراهیم علیه السلام ور لفظ د رب خوش کړه ده، بلکې سمر پیغمبرانو علیهم السلام چې دي هغه چې کله دعا کوله نو دعا سره د رب لفظ استعمالو. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ذکریا علیہ السلام دعا ده. هر پیغمبر چې کله دعا کوله نو تقریبا د رب لفظ استعمال. د دې رب د الله رب العالمین ربوبیت چې دا چې کله ته د الله پاک ربوبیت اومنه او ته رب العالمین ته لوس شي کې او لفظ د رب استعمال کی چې اے رب دې نو دا ډېر مؤثر ده په دې باندې چې د الله رب العالمین کرم او رحمت لطف او مهرباني د الله پاک اته طرف ته متوجه شي، اته طرف ته متوجه شي. په لفظ د رب شه ډېر برکت نه دي. نو دی وجنه دعا چې کوي نو د لفظ د رب سره چې رب دې مو دا حاجت پیراکا، رب دې مو دا ضرورت پیراکا. نو دا ډېر مؤثر ده. علماء لیکلي دي
چې دا ډېر مؤثر ده په دې چې د رب العالمین جل جلاله او امنوانه لطف و کرم او د هغه مهرباني چې دا هغه په دې سره ډېره نرمېږي. هذا بلدن دغه شهر ګورې دعا په سورت ابراهیم چې هم ذکر شوی ده خو آده که په دغه شي معمولی په الفاظ چې فرق ده دا د شهاده بلدن په دال باندې دوه زوري نه دي او په سورت ابراهیم چې هاذا البلد هذا چې په بلد باندې الف لام داخل دي مزه طالبونو سلون چې دا کله معنا کوي نو دا تنوین دا دوه زوري نه یا دوه دیری نه یا دوه پښینه دا د نکرا معنا ادا کوي والف لام میم چې دی الف لام چې دی چې دا کوم لفظ باندې داخل شي دا د معرفه حق ادا کوي معنا ادا کوي. سورۃ ابراهیم شي اخري آیت کریمه علما فرمایي چې دغه شی غالبا وجه دا غده چې دا دعا ابراهیم علیه السلام مخکې کړی دا هغه دعا ورسته شوې ده ځکه چې په سورۃ ابراهیم شي په اخر شه حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک سره صفات بیانې چې ثنا او صفات ثابت دي ایک ذات لرا چې رب العالمین وته په ګډه تیم شي اسماعیل او اسحاق علیه السلام ورکړي دي. اسماعیل علیه السلام مشر اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه دیار نس کوله وړي کو نو په دغه شی د مکه معظمه شهر نوم او نشان دی نو نه دی وجه رب ابراهیم علیه السلام مطلق شهر دی چې الله دا یو شهر او شهر مستانه کنه نو په دغه وخت دا دعا کوله وعده چې کله کوله آیا په واسه کوله چې اسحاق علیه السلام پیدا شو دا معنا چې په دغه وخت کې بیت الله نشکی یو شهر باندې جوړ شو حضور شهر جوړ شو دغه اصلي وجه دا و چې حضرت حجره رضی الله تعالی عنها چې څو وخت داوود ابراهیم علیه السلام پرېز دوله و دې سره په مشکی شي په ختم سره بدو تر بدلا دنګدلا کله صفا غونډه تا کله مروه غونډه ته او چکر یو لګو هغه نه بعد چرپلا چې دروغله نو هغه اسماعیل علیه السلام لاته ولې وړي کې ورته ته وای پالاته ولې تر هغه د شګې وې دغه شګې نه بر راوړسته چې دروغله به ولې چې اسماعیل علیه السلام د پښه څنګه بهږي نو د دې شګې تړي نو ته وای ودا لفظ یو ته استعمال کو چې زم یعنی و درجه یا حدیث مبارک چې نبی علیہ السلام فرمایي چې که حضرت حاجره زمزم لفظ نو ویلا نو دای په ټول دنیا ته رسیدلی و خو دې زمزم وې نو پیغمبر شي د زمزم ایبه ایسا موجود دي خو ټول دنیا ته تقریبا اس رسیدلی دي سړی چې دمدم تلوټ شي ا دې که هرون شیخ کیتا یو کیای دا د مکه ما د به تر په خو شو چې په ملا باندې ګرځي باندې ملایوي کله چې رې نیم دوی په بیا قبيله د شلې نه وي هدي په مشانه صفه کوي صرف د دمدم د کیای دا چې دغه باندې بهترین یې په دنیا کې نشته د حج په موسم کې سمر لکینا خلق ورثی حج بیت الله کوي و هر حج چې کله عقلی ترشیدا ممیزو تسوینی لاس کیلو خو بالکل د حکومت ته طرف نه فریو ته جایز ده چې دا وړای شي او دې تای خلق به خلق بروړي ته بوتل شي ته په دوی کې نه شي ته په پټه ته په جواتا سه په وزن باندې وروړي او د دمدم په کې شي ایسه پر کوموله چالو ولید چې سمره په دې باندې نرموسه دې مر په دې شي ما هغه شي دي یبه کمې نه کنه یا کنه هرون دا وته
چې ټوله دنیا یې ملایکه مې جوړېده نو دغه دمدم ایبو چې کله جواد شله بدد کجرهم قبیله چې وه یوه قبیله وه جرهم نوم یې هغې حضرت حجرې سره په دا سوده وکړه چې ته میشته یې بره کوه میش تو ته خرچه درکوي دې سره خو د خرچې سامان نه و ابراهیم علیه السلام په څه معمولي غوندې سفرګاهي ورته جوړ ودرې دې سره څه کیر میر نه و به دا ټول انتظام خلک ورته کوو و دې د دمدم ایبو ورکولې به دې د اسماعیل علیه السلام په دا باندې گزارا کېدله به دا رنګې خلک ورتلل او دا دوی آبادېدل دا د دمدم په وجه باندې دا خلک راتلل نو په دغه وخت کې بلد شهر چې و دغه اول د شهر نه و وروسته به وړیکه غوندې شهر جوړ شو په صورت ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام کې ما دعا کوي دا نه دا کوي چې رب العالمین خدایا هذا البلد دغه شهر چې دی جوړ ده دا دعا چې کوله به د بیت الله شهر نوم او نشان د کیر ودار او د بزور څه شي نه وي امنه دی الله پاک زوی د امن یو ګرځوي دا تفسیر نو خبر پر کېږي چې بیت الله د امن زوی ده دا څه عجیب شان ده د بیت الله چې ګورم د حرام په هوت دې شي دنه شکر معنا ده شکر مستحب طریقه ده کنه جایز ده خدای حرام په هوت دې شي دنه شکر کولا معنا ده اې بنی آدم کو خود شکر نه کوي فاکیم مرغونه د نور چر شي دا وای د حرام خود دې داخل شي قدرت شان دغه حجونه او د عمره کوین کې لیدلې دي چا دې د مرغونه دانه مخصوصه چې موږ د دې کسې کو نه کوی مې وسه کوم دا ما کوتره خدای مړ ډېر دي په دې دي چې ته په څه شي شهره ته په څه شي یاد نه مخصوصه چې موږ دې کوم څه دې مې وسه کوی دا چې امن الله رب العالمین په بندر وسره بل امن د دیو جنا دا چې په دا باندې وي دي بل چا حکومت نرسي بل چا حکومت په دا باندې نرسي ونه په دا چې جنگ او جګړه او جهاد نه جنگ په شکل حتی کې دجال چې کله دنیا ته راشي دجال خدای دې موږ ته څه نه وروي دي دجال و رب العالمین په حرمین باندې بند کړای نه بیت الله مکه ما نه ته داخله دی شي ونه مدینه منوره ته داخله دی شي دغه د اخلاق په دمیو شي یک دوه صدات نشکی واقعات شوې دي لکه حجاج بن یوسف په دوره حکومت شي په بیت الله باندې منجنی کې استعمال شو خدای د عامت منافی علما فرمایي چې نه دي لکه چې په بیت الله شي تنس جړپینا شوې دي به هغه خلک کړي دي چې اذن ته مسلمان وي کافر حمله نه پکړي شي په بیت الله باندې کافر حمله نه پکړي نو چې ځون ته مسلمان وي به دا مسلمان د مسلمان خپل کېر دا کړه یو سړی ولګي په خپل کېر ته په خپل ایر وروچي نه دغه سلام نه خرابېږي چې بل سړی وروشي وته کېر سودای به دغه سلام نه خرابېږي دا مسلمان دی لوسه کس نقصان او درسنه دا یک دا شادو نه دیر دی دغه لپاره اعتبار نشته نو بیت الله دوی د امن الله پاک ګرځول ده ورزق اهله من الثمرات بل دعا دا کوي چې الله پاک دې دغه بیت الله اهل ته رزق ورکړي خو دې مواجهات نه ور ابراهيم عليه السلام عجیب سوچ په دوی شي دا څه سونه کوي چې الله پاک دا په ریګستان دا غار دا کوړی دین دا یا الله پاک دغه څه په دورم ځکه جوړه کا ای به ونه هرینا په روان کا چې به خلک بغینا جوړایو پتینه کوي مشکات څه کوي ابراهيم عليه السلام دا مقصد نو چې دمو بل بچا د زمين درون جوړ شي یا د باغوان جوړ شي چې بغینا شرای ډېر د ټول تکای رب العالمین ته تدری دا دي تر دې وې کې د ثمرات ده ثمرات معنا کوي میوه وګورئ د میوه لفظ د دې یو لفظ د میرو ته پښتې ساده لفظ ده میرو ته پښتې ساده لفظ ده د هر شي نه جوړو حاصل چې دا به هغه ته میرو ته میوه ویل شي
لکه سړی ته الله پاک اولاد ورکړي بیا اولاد سر شي به د اولاد چې اولاد شي به غیر مسیونه والمثی ته مینو د سوي چې د دې مو د بل بچي میوادو او نه و مو کړی وای غدا میوا ودی ګل دا دی کنه دا غره چې کیما 4 منټ ته دیو کی کیما کټلیو کی بیبلوی چې مشته دمرا میوا په شي ملاوسنا پښتې ساده لفظ دا نو د ثمرات نه مراد خلید اونه ولې میوینا هر کې صبر دی دنه مراد دا او په سورۃ ابراهیم چې پیدا کړل غلا دا اځه کا ثمرات کل شیء رغلا کل شجر لفظ نه درغلا کل شیء د هر شی نه چور د دې وجه نه دی وخت نو ستر نن وخت تر بیت الله ته جوړ شي هر قسم میوه د هر موسم میوه په هر موسم شامل وي ورې دنه میوجات د دې چې بیرو ته په دنه لکه وخت چې به ور کې شي لکه نن سبا باندې نشته دنه وته د موسم چې دنه میوه ور کې شي او دنه په دنه موسم چې بیر پیدا شي خو په بیت الله چې څه قسم میوه غوړي په کوم ټیم شاه غوړي همیشه ملوي او بیا ملوي یاد آسه ګوري اول کو دنه ور غدي سړی چې دغه ته حساب وکي چې دا حجون چې قرباني کوي د حج په موسم باندې نو دا ته حجون ستا چې ته قرباني کوي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خپل سلی سونه ورکړي وي درې باندې شپته شو نبی علیه السلام په خپل ګوته ورکړي دي په حجت الوداع شه نبی علیه السلام چې حج کو درې باندې شپته ایشون د خپلال ورکړي دي او د درې کام سلوش ایشون بیا حضرت علی تعالی ورکړي دي دا شه ته ډېر خلک ستا چې یو نه دوه نه درې نه دا شه ډېر قرباني کوي خیر منډي ته چې ورشه ته مر موز نه وځي په کورړا په اربا خلک د نور د نه وځي خو په دې کمې درشه دا ته دې مر حجون چلو شي مکه معظمه دې مرستر بدر خو نه ده دا سمره خرکینه چې کېږي په درس وي په یو دې کوم شوا د تر شي کمی نه کوي دا د ابراهيم عليه السلام دی دعا برکت دی ابراهيم عليه السلام مخشه د امامت متعلق دعا کړی او من ضرورت دي رب العالمین ته فرمایي چې لا ينال عهد الظالمين امامت مسله چې کړی د پیغمبري مسله چې کړی بداده لمنه ته نه ملوي ابراهيم عليه السلام د رب العالمین هغه منشأ مد نظر وا د دې وجه نه دوی شي د حضرت ابراهيم عليه السلام یې چې الله ته به وجات ورکړو خو چاته من امن منه چې چا ایمان وروړي رب العالمین جل جلاله او منواله ته فرمایي چې د رزق مسله د امامت باندې نه ده رزق مسله چې دا هر څه ته ورکو رزق مسله رب العالمین فرمایي ومن کفر فامتعه قليلا چې څوک کافر دي نو دغه تواده سامان د ژوندۍ ورکړل شي د لشکې په اعتبار د آخرت سره ده کنه ته چې دنیا تاریخ وګورئ د الله دشمنان چې دي د مشها په دولت په دغه دنیا په نعمتې سره په دوستانو نه ډېر وي دي نعمتونه دغه سره ډېر وي د الله دوستان چې دي دغه نشتی او خوري امتحانات په قسمت شوی د رب العالمین د محبت او امتحان چې چانه خلی په پاغه په مصیبتینو پرشنی ډېر وروړي چې کوم د الله پاک دې سمون دي اته وګوره فرعون متعلق ته چې بار بار دا خبره تیرېږي 1500 کوله حکومت یې کړه حکومت نه بلکې خدای یې کړی دا لغیا بالله خلک ته وایي چې دې ته لوی خدای خلک ورته ته سیدا لګول خود دې په د 1500 کوله شي سر دردان دلیدل نمرود وګورا وخت نصر وګورا دا بچو وګورا دا خلک وګورا نه په دنیا کې کفر حکومتونه څه په مستی کوي او مسلمانان په امتحانات شګیر دي نو قلیلا چې دا په اعتبار د آخرت سره ده رب العالمین فرمایي ثم اضطره الى عذاب النار
دغه نه بعد د دې مجبور کو چې تا عذاب النار ته د جهنم ولرتا الله پاک ته ملو ته ټول مسلمانانو نه وسته وبئس المصير ورب العالمین فرمایي چې ډېر بدترین دوی دی روجه د جهنم الله پاک ته ملو ته ټول مسلمانانو نه وسته یا قواعد من البيت رب العالمین فرمایي چې هغه وخت دی چې ابراهيم عليه السلام کله د بیت الله بنیادی نه چیکړل ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دوړې نصیب ربنا تقبل منا ګوره هرونی په داسې دو حکم دی رب دا رب دغه دې پر دې مر انتظامات کړه دا په حضرت هاجره په حضرت اسماعیل ته ان دغه پر درکړو چې د بیت الله جوړ کړي او دا آباد شي ارشد دې پر خوري باد چې دې بچي سترس دغه نه باندې بیت الله جوړ کړ مو جوړ کړه بیت الله دا د الله رب العالمین دې تجلیات او د الله پاک د انوارات مرکزي جوړ کړه دا ټول دنیا مسلمانانو مخینه چیرې بیت الله طرف ته خو بیا دې سوي ربنا تقبل منا خدا دې موږ دې قبول کړي خدا دې موږ دې کړي دا کته چې ته یو وخت په تو چې ته یو تکلیف سے دا خبره کړې و یو سړی وی کنه د شپې ټول شپه عبادت کو نیمه شپه عبادت کو تهجد کو شپې تلاوت کو صلات تسبیح کو کی و د سره وخت ټیم چې دای دعا کوي بدعت عشق نه نه چې دوی چې خدا د کبیره ګناه کړی دا ومنو تو سے سبق ته جب دا کله نو شي چی کله المیس په بیر خته بلمیس ټکار وای اچره باندې ټکار وای ته میزو کی او پټې دې داخل کنا بیا دعا کوله ټیم دی ور سره اس عقل خدا وی چې د کیم سړی ټول شپه عبادت کړه د دغه په چارو چې دوانو کې دغه چې مهنت دیو کړه چې دا چانه غلطي شوې دو سستی شوې دو جمع ته نه دروغلا تکبیر ولانا پته دا یو رکعت نه پته دا دې قتل کړه دا یعنی مس کا شو دا زړو بدل ته چارو کړه دا چې سمره ایمان مضبوط وي دمر په شاجدي ډیرای سمره ایمان کمزورې دمر په شاجدي نه وي ا پروانه کوي جماعت تروشي ټکارا وای به جامع میزو کو خلور شي دعوت ټیم د تر نه وي ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کړه د خبیا سوي چې ربنا تقبل منا خدای نه قبول کا چې بیت الله نه قبول شي به سره قبول شي خدای مینو ته څه هدایت دي انک انت السميع العليم دغه چې تر هغه ذاتي چار وکین کای پارش خبره ہے ربنا وجعلنا مسلمين لك رب العالمین ورکړي د پیغمبري دایا پیغمبر دا زمانیا دوړي پیغمبران دي مسایا پیغمبر دا کوسایا پیغمبر دا خو بیا صدا کوي دوړي وجعلنا مسلمين یا الله موږ مسلمان ته به دوړي وګرځاو دا چې کله ایمان مضبوطی به دا دي ته څه دی وته به ته په دا باندې هغه کې نه چې مو ترجمه تروغن بات مو غټلا نه دا د چا کرام نه چروسته ته څه دا کمال نشته دا د چا مې راځي ته جمع توفیق درکې دا د مې را باندې دو دا د رحمت په نگاه دې تکته دي د الله پاک جمع تروسته کړي ته څه دا کمال نشته مې رب العالمین دا مې را باندې دن په دیو کې نبی صلی الله علیه وسلم سکای تہجد میس کئی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیرو تو سے میر فرمائی آدھے فرمائی سوی ویچے نبی علیہ السلام کلام تہجد ودرے دے بے دمرا پویز دیوی لڑائی کو چے مو ویچے لکا چے نبی علیہ السلام نن پدا مندر سے اور رکوع سجدہ نکائی سیوے ڈاڑے سے ویچے رکو تا لڑا بے رکو دمرا پویز دیو چې مو دا خلیل رکو کوي بس سجدا نه کوي و چې دوی خېبې دل بیا وسه بیا مې وته کتل بیا نبی علیہ السلام پر کوي به سجدا ته لړ به دمر په دې په سجدا پرې ته په سجدا شي نبی علیہ السلام دې پر ډېر ژړل چا دوی کې دې سجدا لا غولې وته چې خدای دا دې کې 14 کړه دا
صحابه کرام د میډو ته څنګه هغه نه وی د مبالغه ولده وی ونه د خپلاتو د چې کیسه خبره ده چینی وروچي په لګ نه هغه حقیقت به نو دروېږي نه ویل ونی مبالغه کوله نو دا فرمایي چې نبی علیہ السلام دې موږ ډېر لري چې دوی چې کدا دوی چاودا سره دا فرمایي چې ما عرض کو چې یا رسول الله الله پاک دې تو کو مخسینی او سینی زړه ونه وی ټول کو نه مفکرین دی چې وینه نه ته چې به دې مره مهنت ویل کوي به دې مره خوري ویل کوي چې الله پاک ته ارث مفکرین دي نو دوی ته چې افلا کون عبدا شکور ایا دې الله پاک شکر گزار بندا نو څه جوړ نه بدن توفیق چې الله پاک دې کې به الله پاک شکریا ادا کا الله پاک ته پدانا دې دیو کوي الله پاک پدانا توفیق درته وکړي رب حضرت ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام سوي وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ويا الله دې موږ د اولادنا زنا خلق مسلمانان وګرځوا د جاهلیت په دور شه چې د جاهلیت دور چې وکړه چې نبی عليه السلام پیدا کېده په دغه وخت سره ابراهيم عليه السلام په اولاد شدت کسانوي چې عادي شرک نه د بت پرستین الله پاک محفوظ کړی وي ورته څه د بار بار دا خبره ده کوم چې په دغه وخت خدایون چې سم ډېر وي عبادت کوي کې دې مر ډېر نه وي خدانا خلق په دې داسې مېرا باندې الله پاک کړی و لکه ورکا بن نوفل چې نبی عليه السلام ته پیغمبري ملاوستا او حضرت خدیجه کبرا دا یې ویل مسلم په بتونه عبادت نه کړه دا غره عبد المطلب د نبی عليه السلام نکچو دغه پرستی نه وکړي دا غره سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په حالت کفر سے شرک نه کړه رب العالمین دې ابراهيم عليه السلام دا دعا قبول کړي نو تر قیامت رسوي اې د په نظر شدت خلق موجود وي چاوي مسلمانې والله رب العالمین ته تفدوري واره مناسکنا وي الله پاک مست مناسک وشه مناسک د حج احکام تعبیر شي او د حج زوی تعبیر شي لکه حج په کوم ځای شاده کیږي په مسجد حرام شاده کیږي صفا مروه شاده کیږي مینا شه مزدلفه شه عرفه شه دا ټول ځایونه د مراد دي او د حج احکامات د مراد دي نو جبرائیل امین رب موسی ابراهيم عليه السلام ته د دوینه د حج او شل چې حاجی چروشي د احرام تړي دا دوی د تاسو کې دا دوی ساغه او کې او بیا مینه ته ورشي به وې عرفه ته ورشي به مزدلفه ته شي دا مناسک د دوینه د حج ته وشي او مناسک د حج احکام ته ویل شي او د حج زوی ته ویل شي وتب علينا ويا الله پاک من باندې قبول دي توبه وکړه خدای دې موږ ته استباق ملا کړي ویله انك انت التواب الرحيم ذکر رب العالمین خدای ته هغه ذات یې چې قبلوین کړي توبه خدای دې موږ ته ستاسو توبه توفیق ورکړي بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال ابراهيم وای پیغمبر یو د کا هغه وخت چې فرمایله ابراهيم عرض ک ابراهيم عليه السلام چا طرف ته رب خپلتا رب اې دې مو رب اجعل وګرځوت هذا بلدن دغه شهر دغه شهر وګرځوا او سره کې وګرځوا امنن یا الله پاک دوی دې امن وګرځوا ورزق او یا الله پاک رزق ورکا اهله اهل دې شهر تا من الثمرات دې هر قسم میوجاتنا دې هر شي دې موجاتنا دې هر شي دې موجاتنا خو چاته ورکا من آمنا آغا ته چې ایمان وروړي منهم دې دین بالله بالله باندې ول یوم الاخر پورې د آخرت باندې ابراهيم عليه السلام هغه دعا چې رب العالمین دې محمد دې دعا نه وای چې لا یا الله ينال عهد الظالمین هغه بدل نظر دې وجه نه ته چې من آمنا شرط سره لګای قال رب العالمین فرمل ومن کفر چاچ کفر کو فومتغه بدختار ذکر قلیلا نشکی دنیا په زندگی شي ورک ثم اضطره دغه بعد مجبور کدای الى عذاب النار عذاب دیر تا خدای دې په دوسو ټول مسلمانانو ته وبئس المصير دیر باز زوی دې وجودا چې ته دغه ته ورشي په دغه باز زې ګلستانه خدای دې په دوسو ته نور وي
وایذ یذ کا هغه وخت پیغمبر یرفع چې وجات کوي